خاوند په زړه مې دا ارمان دی چې زه د پیغمبر دیدار وکړم. بس ټول څوک سره سبحان الله ووایي. اواز رانغی یاره بیا بندوم. خاوند دا مې ارزو ده چې د پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم دیدار وکړم. ښځې طریقه د تخیمه عبادات په کول نبی علیہ السلام خوب کې نه راته دا خاوند یم الله والو، لیکن نموستا ضمیر چې ته د خدای او د پیغمبر دپاره په غیرت کې ولې نه راځي؟ ما تا دا تصور کړی دی چې ښځه راته هغه یو خاوند و، ښځې ورته مطالبه وکړه وایي خاونده هغه پخوانی ښځه وي، اوس زموږ د ښځو مطالبه بدلی، هغه پخوانی ښځې وي چې ته زه یم داسې دا کومه نن چې تاسو ته خبره کوم داسې مطالبه به چېرته نه کړې د ښځې تر اوسه پورې تاسو الا ماشاءالله چې ته بعضې ښځو چې الله والا ښځې یو د الله سره یې رابطوي. خاونده ما خو ټول عمر عبادت وکړ، ته ما ته هم نه خفه کړې و ما الله هم نه دی خفه کړې، ما تا نه ناجایزه مطالبه هم نه ده کړې، لیکن زما په زړه باندې خاونده یو ارمان دی. وایي ښځې څه ارمان دی؟ تا خو مطالبه نه ده کړې، نن څنګه مطالبه کې؟ اوس زموږ ښځې مطالبې ډېرې کوي. خاونده په زړه مې دا ارمان دی چې زه د پیغمبر دیدار وکړم. بس ټول څوک سره سبحان الله ووایي. اواز رانغی یاره بیا بندوم. خاونده دا مې ارزو ده چې د پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم دیدار وکړم. ښځې طریقه د تخیمه عبادات په کول نبی علیہ السلام خوب کې نه راته دا خاوند یم الله والو. بزرګانو ته طریقې پته لګېږي که نه؟ خاوند ورته وایي ښځې داسې کار وکړه چې ځان تیار کړه، د ناوې کپړې واچوه، د واده په شپه چې ته څنګه ناوې شوې وې میک اپ وکړه، ډول سینګار وکړه، د ناوې والا جوړه پیدا کړه، ځان باندې غسل وکړه، ولامبه په ځان باندې فرفیوم ولګوه او د ناوې جوړه واچوه، کښېنه ځان تیار کړه، زه راځم طریقه درته ښیم. خبرې ته توجه کوئ جي. ښځې ځان ناوې که جي ډول سینګار میک اپ فرفیوم هر څه ولګول، دا خاوند یې لاړه روڼه یې پې خبر کړ راشه کرے جی خورم په اخیری عمر کې پلانت شوې ده، ځان یې شربولی دی جی، خورم میک اپ کړی دی و په دا عمر کې مونږ یې په محله کې وشرمولو، راشه د ناوې کوټه تیاره کړې ده و د ناوې په کپړو کې ناسته ده. یاره رونه جذباتو کې راله رامنډوي چې زمونږ په دې خور څه چلو شو. زمونږ خور خو داسې نه وه، زمونږ خور خو الله والا ښځه وه، دا پې څه چلو شو؟ رونه ټول لاله چې ویې کتل خور یې په رښتیانه په کوټه کې ناسته وه، ځان یې ناوې کړی دی. زه وایم قسم دی مونږ ستاسو د دنیا د لذاتو دپاره ځان ناوې کوو، نن دا زنانه د پیغمبر دپاره ځان ناوې کړی دی. زما محترم وایي عشق مجیبه شی دی او چې عشق هغې ته یم چې د پیغمبر دپاره دا نور نه دا کوم چې اوتې بوتې وایي که نه، هغه عشق دی چې د پیغمبر دپاره وایي چې راغې دا خور یې ډېره بېعزته کړه، ډېره زیاته یې ذلیله کړه، کپړې هم ترې راښکلې، سر هم ترې راښ کړه، په کټ کې الټره وغورځوله، خور یې ډېره بېعزته شوه او ډېر په خفګان کې چې اوده شوه، آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ورته په خوب کې راغی. قادره په خوب کې د نبی علیہ السلام مبارک دیدار وشو، ښځه ډېره خوشحاله ده، پیغمبر یې ولیده. زه وایم هغه به کوم عظیم انساني چې د پیغمبر دیدار به وکړي او خوشحاله بني. زما محترمو الله دې موږ ټولو ته د خدای دیدار وکړي، ټول وایي آمین. الله دې موږ ټولو ته د نبی علیہ السلام مبارک دیدار وکړي، وایي آمین. دا عشق دی جی چې دا عشق په زړه کې پیدا شو. وایي یو سړی وله راغی حضرت زه په خوب کې خدای لیدل غواړم چې د الله دیدار وکړم. هغه سړی هم ډېر بزرګ و، خبرې ته توجه کوئ. نو دا بزرګ ورته وایي داسې کار وکړه چې د ماسخوتن د فرضو نه مخکې اوده شي، د خدای دیدار به درته وشي. دی چې راغی ځان سره سوچونه کوي، د ما ستا غوندې نه وګورئ که مونږ ته وایي جي فرض نه مونږ به ورته د ټولې ورځ فرضونه پرېښي او ټوکری شوی وي. دا تصور یې وکړه چې فرض څنګه پرېږدم، مسلمان او د خدای فریضه پرېښودل ناممکنه دي، خو داسې کار به وکړم د ماښام مونځ وکړه نو سنت یې پرېښوده،
چې سنت یې پرېښود اوده شه په خوب کې ول نبی علیه صلات وسلام مبارک راغی ورته وایي ظالمه ما د سره څه بد کړي دي چې تا زما سنت پرېښود د एकदम راپاڅېده رامنډې بزرګ له وایي حضرت کار بدل شو ستاسو خبره او طریقه صحیح وه لیکن د خدای په ځای پیغمبر راغی هغه بزرګ ورته وایي طریقه دې بدله کړې څه طریقه دی وایي حضرت فرض خو مې نشو پرېښودی نو سنت مې پرېښوده هغه ورته وایي که فرض دې پرېښي چې څه درته پیغمبر ووایي دا به درته رب هم وایي چې دا فرض دې ولې پرېښودی د رب دیدار به درته شو دا طریقه بدله کړه او الله به د ماسخوتن دغه لم راپاسولی وي د فرض نه مخکې به اوده شوی ماسخوتن فرض له به الله راپاسولی وي او دیدار به هم درته د خدای شو دا یو تړپ وي په زړه کې د انسان په زړه کې یو عشق